د بنیر د نورو حصو په شانته د امازي ملکانه هم د عمران خان د سوړی د جلسې دپاره د پی ټی آی یو درنه قافله د سید جنید انور باچا په قیادت کې نن د ملکا د کلي نه روانه شوله چې پکې د 25 نه سیوا ګاډو حساب واخیستله. یاد دې وي چې د دې نه مخکې هم د ملکا د نورو ملګرو ګاډي مخکې تللي دي. دغه صرف دغه یو خاندان له طرفه را روانه قافله ده چې په تاریخ کې د دې نه مخکې دومره په ګڼ تعداد کې د یو کلي نه د یو جلسې دپاره څوک نه دي تللي. په دغه موقع باندې د وطن نیوز سره خبرو په وخت کې سید جنید باچا څه داسې وویل. جانان سړی مهرباني د ټایم راکړو دا 3 تاریخ دی او دنیا خبر ده چې د عمران خان جلسه ده په سوړی کې د هغه د خاطره جنون دی خلک ترې راوتی دی. زه په خپله سید جنید باچا د ملکا یم او دا د ملکا د کلي واحد صرف د ملکا د کلي نه چې کوم قافله روانه ده نو دا ماشاءالله داسې چې نه مخکې شوي دي نه به وشي. د فخر باچا د سالار باچا د کامران خان په وینا د هغوی په کار باندې دا موږ دلته یو جنون را روان دی راوتی دی. د سپین ګلدس ګاډسني دي زمیندار دي خلک دی په خپله مرضۍ راوتي دي چا پسې زور نشته. په لاره کې خلک دی هسپتال سره 3 څلور ګاډي ولاړ دي. د هغې نه مخکې نګړۍ ورته موږ ویل ته زموږ خپل ملګري زمیندار خلک ټول ولاړ دي 3 څلور ګاډي. انشاءالله چې صرف د ملکانه به زموږ دا 25 ګاډي د ملکانه برابرېږي. بیا به ورسره لاندې رامازونه خپل کسان چې کوم دي د ګروپ ملګري دي یاران دوستان دي د هغې ګاډي ماړي به او دا یو قافله ده روانه ده د عمران خان په وینا باندې. د عمران خان سره د خلکو مینه ده چې دا د هغې یو عکس دی. د فخر باچا دي د سالار باچا دي د کامران خان دي د کارکردګي ده د هغې سره د خلکو خلوص دی. د هغې په وینا را روان دي. د مابنډه دا مخلوق را روان دي نور لاندې به ګورو چې څه وکړي. د خان جانان باید د ټولو اخیری کړی دی مابنډ ملکا د ملکا مابنډ چې دا کم خلک راوتلی دی دا کم خلک دی دا کم خلک چې روان دی دا کم جنون دی دلته. نو زه حیران یم چې په ښکته به لا څه مخلوق او څنګه چل وي. دا یو 200 کسان خو صرف زموږ د ملکا د دې خپل وړوکي ویلج نه پوره کېږي چې په هغې کې موږ لاندې یاران دوستان او واړه واړه کلي دا به موږ نه حسابو. نو ډېر غټ خلک دی غټ په جنون روان دي خلک انشاءالله چې یو ډېر عظیم الشانه جلسه به انشاءالله یو ډېر کامیابه ده. دا کوم خلکو چې د عمران خان حکومت ختم کړی دی هغوی غواړي چې دا پارټي ختمه شي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي؟ هغوی خو صفا سوتره خبره ده دا نه د بېګاوي 150 پیسې نور جان شوی دی. نو خلکو له غم ده چې څه ګوسونه والو بخره والو په څه باندې وګرځو لکه دا خو چینیانې غوړیان په بر روان دي IMF سره ځان له دې ملتونو دي سوالونه دي. عمران خان یې ګنهګار کړی و دې ګراني کې په خپله په یو میاشت کې هغه سوالونه په ملتونو سره یو ته بل ته جړه فریاد روان دی. د هغې نه خلک تنګ شوی دی دغه امپورټ حکومت نه خلک تنګ شوی دی د هغوی د نااهلۍ د وجې دا خلک راوتی دی او د عمران خان سره د هغه شا بشانه ولاړ دي. څه ګڼئ تاسو دلته کې بله ورځ په نورو پارټو کې شمولیت شوی دی او خلک وایي چې د بنیر نه چې دی هغه د پی ټي آی هغه په ختمېدو ده. دا نننی خلک چې کوم روان دي تاسو څه ګڼئ چې راتلونکي الیکشن کې به بیا بنیر کې د چا پوزیشن وي؟ دا خو هسې افواګانې دي خلک ترې ځان د زړونو خوشحالۍ. حقیقت ته چې ووایم نو د عمران خان دپاره خلک بل ورځ هم وتل اسلام آباد ته دنیا وتې ده. دا اوس ځای د کورونو د خلکو د زمیندارو د مصروفه ورځې دي د دې باوجود دا جنون را روان دی. بل ورځې کو بیا کالو کو بیا به ور روان دي. دا خو داسې پارټي ده چې د دې صحت نشته او دا نورې خو وړې پارټیانې دي یو صوبې ته حده پورې انحصار دی د دوی او بل اړوس نه وس لري نه څه کولی شي. د دوی سره خو ملا تړل د دوی سره خو ملاوېدل داسې ځان تباه کول دي ځان له نقصان ورکول دي. د ملک څه ګټه به دې کې نه کېږي. ډېره مننه. عمران خان زنده‌باد. رپورټډ حکومت نامنظور. د دې نه مخکې د جلسې لاره وتلو تمامو خلکو دپاره سید جنید انور باچا په خپله زیره کې ظهرانه ورکړله چې پکې د علاقې ورکرانو مشرانو او عامو خلکو کوم چې جلسې له روانو شمولیت وکړو. وروستو تینا دغه خلکو په یو ځای باندې د سوړی په لور باندې روان شو. د خان جنان صاحب مقرر کړی اهم مقام باندې سید جنید انور د ملکا جنید باچا کې شروع ما او دا په لیډینګ کې دا یو جلوس روان دی د امپورټ حکومت خلاف چې عمران خان تحریک روان کړی دی. تحریک آزادۍ تحریک دی هغې کې موږ خپل یو حصه برخه کوو. نو دا ټول خلک چې کوم روان دي د ملکا مابنډ نه ډېر اخري ټاپ کلی دی په دې کې بنیر کې چې دې نه خو بیا ځوابي تیري بارډر دی د هغې نه دومره تقریبا په سوونو مقدار سره لږ مطلب خلک راوتلی دی. دا د روغ علاقې جلوس دی او که دا د یو کلي دی؟ دا د یو کلي جلوس دی. علاقې خو مختلف قسمه خلکو له جلوسونه سوتلي دي سره روان دي. دا د یو کلي ملکا چې دی د هغې جلوس دی. جنید باچا په لیډینګ کې روان دی او دغه هر چاته پته ده د امپورټ حکومت خلاف تحریک ته عمران خان روان کړی دی. هغې کې د هر یو شهري د هر یو پاکستاني خپل پولیس سره ځای کې سوال. تاسو سبا دې نه مخکې عمران خان جلسې کړې چېرته د یو کلي نه دومره خلک دې نه مخکې وتللی؟
مخکې خلکو سره ډېر همدردي وه، خو دا ځل سره ډېره همدردي ده. د هر یو د هرې پارټۍ سره تعلق لري، خو هغه یو همدردي دا پیره لري د عمران خان سره چې کوم اواز وجود کړی دی د ازادۍ د غلامۍ نه د ازادۍ، نو په دې سره خلکو د غیرت په دغه معنی خلکو سره ملګرتیا کړې ده او داسې نه دي شوي. اوس مجلس راغلی داسې مخکې نه و. 2018 کې هم الیکشن شوی دی ګټلې ده، خو دا پیره چې د هغه څومره پاپولیریټي سیوا شوې ده نو هغه ښکاره او خلکو ته پته لګي. جی جی راتلونکي الیکشن کې تاسو څه وینئ چې د پی ټی آی به څه پوزیشن وي؟ نو خو ښکاره ده چې جلسونه او جلسونه چې څومره د لږ ټایم کې ډېره جلسې وکړې په هر یو ضلع کې، په هر ډسټرکټ کې، په هر ځای کې، نو هغې نه پته لګي کو الیکشن زر اناونس شو نو زما یقین دی 2/3 میجارټي به هغه اسانۍ سره والي. جی جی ځکه چې موږ ته ښکاري چې وینو موږ میډیا باندې یا سوشل میډیا باندې دغسې لایف ګورو او خلکو سره خبرې اترې ګورو، لکه ډېر زیات پاپولیریټي سیوا شوې ده، د خلکو وزر همدردي ده. دا پیره د امریکې خلاف اواز جوړ کړی دی او د خلکو په دې باندې ډېر خوښ دی. جی جی ډېره مننه. حدیث جان ملکا جی کونسل یوت صدر هم یم جی او د دې امپورټ حکومت خلاف راوتی او جلسه نن په سواړی کې جی څنګه تاسو ته پته ده او ډېر په ګڼ تعداد کې زمونږ ملکانه چې کوم خلک راغی که نه جنید باچا په قیادت کې یا نور مشران دي چې څومره خلک راغی نو دومره مخکې هم جلسې شوي دي، خلک ډېر په مینه راوتلي، خو دا ځل انتهایي سیوا او انتهایي رش دی او انشاءالله دا به یو تاریخ سازه جلسه وي. سواړی ګراونډ به انشاءالله موږ داسې ډکوو چې بازار او بلډینګونو باندې به موږ ته ځای نه میلاویږي، تاسو به ووینئ انشاءالله. او زموږ جی قدرمندو دا د ملکانه د سید محمد جنید باچا په مشرۍ کې د پی ټی آی د چیرمن عمران خان د جلسې دپاره سواړی دپاره قافله دا وخت نګرای ته راورسېدله چې په کم سے کم په 20-25 ګاډو باندې مشتمل ده او دا تاریخ دی چې په لومبي ځل د یو کلي نه د یو سیاسي جلسې دپاره په دومره غټ تعداد کې کارکنان راوتلي دي. مخکې د دې نه چې د علاقې ګاډي راجمع شي، نور ګاډي راجمع شي، که د یو کلي نه دومره خلک راوتلي نو یقیني خبره ده چې د عمران خان دغه جلسه به یقینا د بونیر تاریخي جلسه وي. د وخان جانان وطن نیوز بونیر.